السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو یزوي ظالم ولګېدل خپل خوږ پلار او عزتمنو خپل خوږ ورور بې دردۍ سره ووژلو. اخر عزتمنو ولې دغه شانتې داسې دغه ورور مجبوره شو خپل پلار قتل کو او خپل خوږ ورور هم. راځئ مینوال موږ تاسو ټول معلومات په دې ویډیو کې کتلی شئ. د دې ویډیو نه مخکې اول زه تاسو ته دا یادګینه وکړم تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل ته سره سبسکرایب کړئ. خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو هره ورځ دغه شانتې په ناروا طریقو باندې خلک قتل کېږي چې تېره ورځ عزتمن څنګه په شفقدر علاقه کې یزوي ظالم لګېدلی و. خپل خوږ پلار او خپل خوږ ورور په معمولي په جایداد په تناظر باندې عزتمنو وژلي و چې مینوال سهار وختي و. دومره نو عزتمن 8-9 بجو ټیم و چې عزتمن چېرته د شپې به ورته پلار په ویلي و چې زه تاله په دې کور کې عیسی نه در کوم. مینوال بیا ورور او پلار بهر ته د کور نه راوتي و. دی چې کوم یو عزتمن ورور چې د شپې د کور نه بهر ته وتي و هغه عزتمن د خپلو ملګرو نه تمانچه راغستې وه چې دغه ورور او پلار دواړه یو ځای روانو. دا ظالم ورغه د مخامخ په سینه باندې ورته ډزې کړې دي. عزتمنو دواړه ځای په ځای باندې مړه شوي دي او دا عزتمنو دوی بیا د هغې نه بعد بیا د شوکت په بازار په چوک کې عزتمنو دغه دواړه لاشونه پراته او د انصاف غوښتنه یې کوله. مینوالو دا خو اصل کې خپل کور کې یعنې خپل زوی بې دردۍ سره وژلی و. مینوال زموږ د دې ویډیو مقصد ته همدا ده چې په معمولي خبرو باندې کور کې هېڅکله جنګ جګړې مه کوئ. هر کله چې داسې څه غم مصیبت مخې ته راغلی کوشش کوئ د کوره ووځئ. نو هغه پلار دی اخر به درته وایي چې راځه په کور کې ستا حصه ده. نو داسې عزتمن تندنه معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهه چې هره یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسوي.